الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن په میډیا سیل کې تاسو ته د نننۍ واقعې لپاره دا اپډیټ درکول غواړم چې نن په تهبهي کې د ټیمې والا او زمونږ د گاډو والا د رونو چې کوم دی خپل مس کې څه مسله راغلی وه. زه د یونیورسيټي د سیمیسټر فیس لپاره مردان د تلم واپسۍ کې چې زه تهبهي ته راورسېدم دا احتجاج شروع دا ظاهرشاه به دلته ډېر زیات خلک راټول شوي. ما چې موقع وکتله نو د سامان د 20-25 هزار روپو سامان په روډ په مز باندې پروت او د باندې آلریډي تشدد شوی یو عام یو کس پاره کې تشدد هغه باندې شوی د درې گاډو والے شوی. ما دا سوچ وکړ چې دا واقعیاګانې موږ په اکثر په نیټ او په سوشل میډیا او په ټیویانو کې وکړو چې لکه پلاني ځای کې اوس کس گاډي غورځولې د یو واقعیا شوی ده. ما ته ډیره زیاته عجیبه شان ښکارا شو. موږ سره خدا نور سه اختیار او نو سو موږ سره دغه پاور دی د عوامو موږ سره پاور دی د رونو دا زمونږ مټي دي دوی مونږ راويسل روډ ته هغه روډ باندې مونږ سټرایک وکړو باقاعده د ټول میډیا ول موجودو پاغې کې عادل بای دی دا سټول سونا زمونږ تغبي صحافیان دي ټول دي کې موجودو هغه مونږ روډ باندې کو ایس ایچ او صاحب ټول مذاکرات شروع مونږ ایس ایچ او صاحب ته ریکوست وکړو چې ایس ایچ او صاحب دا مسله چې کوم راغلي د دریو کسانو باندې په لاسو ټانګو باندې وخل شوی دي ولی شوی دی او مسله صدا هغه چې کوم دی هغه سامان روډ ته رزق دا هغه کوم رزق ته هغه چې کوم دی روډ ته ورزیدل دي دا تاسو مسله نه دا د ټیمې مسله ده. ټیمو صاحب د حاضر کړی دلته دا روډ په دغه وخت پورې باندې سو پورې دا حاضر شوی نه ای سی صاحب دی راشي خیر په موقع باندې ټیمو صاحب ای سی صاحب ټول رالو هغه موقع وکتله یو 30-40 منټ پس موږ ځای نه پس هغه روډ کولاو کو او د عوامو سره نه ما اختیار واغستو به حیثیت مرکزی انجمن تاجران د حاج مازولا خان د یو کشر حیثیت د غزوی چې کوم په دلته موجوده په حالات د علاقې باندې نو ما دا غي نمائندګي وکړه او کافي موږ خپل کوشش وکړو. کمیټي والا بیا موږ په تاڼه کې فیصله وکړه فیصله د غشان چې د خبرې موږ واورېدې موږ ویل چې دا کم کار شوی دا نه قانون مني نه انسانيت مني څوک دا نه مني دا یو ظلم شوی د ظلم یو انتها شوی د دلته دی بلته انصاف ملاويږي زموږ د انصاف ما ایسی انیلا پهیم ایډیشنل قیصر کونډي ایډیشنل پرمانلی ایسی چو سه ټیمو سه سونم چې عمله ده هغه ټول ما هغه زیته هغه رال دا هغه زیته دوره وکړه باقاعده مالدا سو ګورې چې داندنه کم وکاروي دلته شوی دا صرف تاسو دا وګوره فیصله به تاسو بیا تل کوي مونږه خو 3-4 غنټه پای کې فیصله وکړه اخري فیصله د ایسی په دفتر کې په تحصیل ته مونږ لاړو منګه زمونږ هغه دا چې دي کسانو کوم نقصان شوی هغه نقصان به ورکړي د نقصان پس په دې کسانو معافین دي کسانو معافي غواړي ځکه چې په تهبهي کې د انتظامیه په نوم باندې غونډګردي چلول دا یو ډیره ناجیزه ده د انتظامی بدنامي ده دا د ټول دا ایسی په ذات خود دا خبره ومنل چې دا کوم کار شوی د مونږ تاسو نه معافي غواړي اسکیوز گو نقصان هم درکو هر قسم کار کو ځکه چې دا په قانون کې نشته چې کمشنر ټیمو سه زمونږ الله دې عزت ورکړي چې هغه دې خلکو سایډو کو دی ویل چې زمونږ دي کسانو ظلم کړي هغه کمیټي ارسونه عمله ده ظلم کړي داغه خلاف مونږ ان شاء الله زمونږ وعده ده د رونو سره چې د حق لپاره دوی د आवाज لپاره مونږ دلته خپل دوی سره خپل خدمت په سره کو د ظلم خلاف مونږ आवाज وچتو فیصله مونږ وکړه باقاعده په سټام باندې دې کسانو سره نقصان شوی او د درسلور گاډو والا هغه سره د غوي سامان غورځیدل او د غوي بیزتی شوی و نو موږ د پیسو باندې خو د دوی بیزتی ناراضي او نه د دوی بیزتی ختميږي او نه د 50 کروڑ هم نه ختميږي د انسان بیزتی کول خدای غریب خلک ته موږ په خپل ټول غریبانان یو عام جرګین بیا ځان نشلاس زمونږ علاقې زمونږ غونډل ترولیا سړینه ارسونه دښمنی ارسونه حالات تیر شو لکه جرګه د غي زیاده او زمونږ سوچ هم دار چې موږ فیصله وکړو موږ جرګو کو موږ دوی روخ کو او ورولي قائم شي پاره کې دوی سره موږ ټیمو سه هغه ته موږ تاسو نقصان ومنه او دي کسانو معافي وړي او آینده لپاره چې دا کسان کم دي د پبلک مقامات نه ختم کړي باقاعده د دوی خپل ډیوټیانه ولګي او داسې کار کو بیا وشو د انتظامیه ای سی بردي په خپل ذمہواری مونږ ته واغستا چې دې کس په زو باقاعده ذمہواری کار کس دې تشدد کو داغه بزم باقاعده سسپند کوم هغه کو پاره انتظامیه کې کو پولیس کې کو کمیټي کې کو په سیول ډیفنس کې کو پاره یو کې دوی له مونږ پیسې ورکړ ټیمو سه ویل ټیمو سه ته مونږه 28000 روپۍ وکړ چې دا 28000 روپۍ نقصان د دوی شوی دلته ما د خپل طرف نه ایسی سه ته موج دا پیسې ما سره په دوی باندې منلې دا کسان د موجود دي دا دوی باندې منلې خدا زمونږ رونه دي دی له بدا د سرکار پیسې زنور کوم چې سال به دوی باندې دام یو بوجي چې تعالی ما د دې پیسې درکړي د کو تاسو ما دا کار کړی ما به ذات خود دی له 28000 روپۍ ما د خپل طرف نه
د کس 10,000 روپۍ 5,000 3,000 4,000 پورې موږ هر کس ته په واله کړی او گاډۍ چې کوم سامان دی گاډۍ بم ټیک کی 2 ورځې کې بدی ته گاډۍ په واله شي او ان شاء الله آینده به کوم دی په تخبئی کې یو داسې قسمه تشدد ان شاء الله نه کیږي او د دې موږ پورا شکم دی هغه کو دلته موږ سره ظاهر شاه بھائی موجود دی تاسو دا غن اوري چې واقعیا سم مسله او سنو بس شارټ خبرو کې بغیر ته دوه خبرې وکي چې موږ سره صحیح انصاف ملاو شو موږ تاسو دا واقعیت د سیوجي چې د کمیټې ولا کسان رالو مونږه تنګولو نو ما ورته وی چې را که زمونږ یو شیز غیر قانوني پروتي تاسو په کمزې باندې منع کړی د پاغي کې زمونږ یو شیز پروتي خیر دی هغه تاسو چوت کې کمیټې ته وی سیا مونږ جرمانه کوي په مونږ باندې دغه ولګوي نو هغه نه منله او کله به یو څه تنګول کول کله به بل څه تنګول کول اخره کې دغه د ټریپک انچارج هم چې کومو د تحصیلي تغبه شیر محمد خان راغی او هغه دوی ته وی چې ګوره دا غریبانان پرې د روزګار کوي او د دوی نه واوړي خو هغه بیخي نه وړي د اخره کې د ډیره کار زما په وراره باندې گزار وکړو 3 کسه پیراله په 3 کسه باندې وخو بس هغه دغه جګړه مګړه وکړه په دې کې پولیس را لمون تانه ته لاړو بیا اسد زید خان راغی چې داغه فیصله وکړه او مونږ له کم تاوانو کم تاوان زمونږ شو هغه مونږ له زید خان په خپل راکو او د خپل جبر اعلی ادا کو د دې وجه نه زه د موسی خان بای او د زید بای زه ډیره شکریا ادا کوم چې زمونږ عزت وساتو او زمونږ ښه خیال وساتو زه به دا خبره وکم چې دا ټول زمونږ خپل خلک دي په دې بازار کې چې زمونږ د مزدور کارونه ولاړ دي چې صرف 200 روپۍ ګټي زه ته روزه خبره وکم چې کله زمونږ ته معاذ ویلفیر ارګنایزیشن راشن تقسیمو او د پولیسو سره زمونږ لانجه وشو هغه هم په دې خبره شوی و چې هغه مزدورګار هغه گاډي ولا ماته ویل چې زه په گاډي باندې صرف 200 روپۍ ګټم خو لاک ډاون په وجه باندې زماغه 200 روپۍ ختم شوې نو ما زما خزه ته وی ډاکټر اپریشن لیکل دغه ته پر ما څه پیسې جمع کړې دي په باندې ما دا گاډي اخر کې بیا ولګوله نو پولیس رااله زما له گاډي گزاره کړه نو زه اوس چاله سو غواړم زه دا وایم چې منګه زمونږ د بدقسمتي ده چې منګه چاله کم اختیار ورکړی دی هغه غلط استعمال شوی دی کو چاله موږ ډنډه ورکړی هغه ډنډي غلط استعمال کړي کو چاته موږ وردی اچولې ده هغه ته وردی غلط استعمال کړي دی موږ صرف د خلکو ته دا وایو چې تاسو له خدای پاک اختیار درکو نو انسانیت به اول دی به خپل معاشره ته ګوري چې زما په معاشره کې څه بل غربت ته د پکور کې دنیا بچی وي ته د چتانن گاډي گزاره کړه نو د نغره بن بلیږي دومره ظلم کم از کم کول نه دی پکار بس بیا هم دی خپل ادارو ته دا وایم چې موږ تاسو سره تعاون کول غواړو تاسو سره ودرېدل غواړو تاسو ومنګ خرچیم پوره کو خو خدای ته ګوري زمات تغبه غریب ولسته لاس هم ماچوي هغه ته ترخه خبره هم مکوي دا خبرو یو خپل حل وی راشي ورته وای چې یار تاسو سیټ ته شي جیبه سیټ ته شي خو غزار دا تاسو سره بالکل صحیح اختیار نشته مننه جی دا د گاډو ولا چې کوم مسله دا هغه بار الته د کوچیانو ډاګ او کله یو زبر زر دا خبر کول غواړم چې دا کوم ایشو په تغبه کې د گاډو دا په ټول پاکستان کې دا صرف دلته نه راکوته په خبر ته لاړ شهر ته لاړ ش کراچۍ ته لاړ ش لاهور ته لاړ ش هم دا خلک دا غزه کې دیز ټیکس ور کوي بار ورته مو سه وایي سره دا خبر ورکړي دا خلک ټیکس ور کوي تاسو په دیزه تاسو دوی له متبادل زی ور کوي ولته نه ودرېږي او بالهم زمونږ په تغبه کې پلیور جوړ شوی دی بره د کسړی ډیره ایمرجنسي هغه د بره پلیور باندې تیریږي دا خو د غریب خلکو د لوکل خلکو علاقه ده هر سړی راځي ځان سودا کوي او باقاعده دوی په خپل ایریا کې ولاړ دي په خپل ایریا کې ولاړ دي نو څنګه پروخ به خبر وکړو چې دلته صرف دا ظلم بند کوي او موږ د انتظامیت بار د ایسی دفتر کې موږ یو غنټه صرف په دې دروغ نه پس په دې باندې باس کړی دی چې موږ صرف تاسو سره تعاون کوو موږ کړی د انتظامیت سره تعاون ډیر تخبئی خلک خو د څه خلک ته شعار سړی چې کوم دی دا دلته یو کس راشي نو کوم دی خې عزت ور کوي نو زمونږ انتظامیه له پکار دا کو زمونږ ټیمو سیب دی کو زمونږ ای سی سیب دی کو زمونږ پولیس ډي اس پی سیب دی ټول انتظامیه ته زمونږ دا درخواست دی چې دی خلکو سره ظلم مکوي کو تاسو دا خلک تنګوي خدای او رسول ته وګوره یاغه پرچی زمان اخلي نن ما څنګه دوی له خپل طرف نه رقم ورکو ما دوی د ګورنمنت قرضداري نه کړو خپل پیسې ماته 1000 روپۍ دی لور کړی 5000 کورسونه پاتې شوی گاډو ټیمې دی ور کړی هغه هم زه دوی ته ویم چې تاسو پرچی کوي هغه هم منګه درکو په ډیلی بیسس باندې خدا خلک متنګوي دا خلک ډیر رزق تناسته او په تخبئی کې منګه د دې علاقې کوم مشري کوو نو منګه صرف په نوم په تصویر باندې مشري نه کوو دا خبره دا ټول دی یادو ساتي منګه عملی کار کړی دی پریکټیکل کار منګ کړی دی او منګه دلته د یو غریب आवाज چې کوم دی د غریب کس ته ظلم دا نشو برداشت کولای هغه کو هر څونه ظالم انساني
هغه کو هر څونه انتظامیه سونم ظالم شي نو د انتظامیه موږ دا د پوس کولې شو چې تاسو موږ د رور سره دا ظلم ولې وکړو چې نن سونه د پوس موږ باقاعده د غوینه وکړو په 15 غنټه کې د خلکو څخه وختلو ما غوښوا خو جرګه د انسانیت او زمونږ د اسلام د دی لار ده نو دی غریب ته نور مسلې ځان ته نشي جوړولای یو گاډي ته ناس د دښمنی والی وي په یارو کې دا بس کوي خو صرف هغه ته موږ دا خودل شو ګره موږ د دې خلاف आवाज جوړولای شو او دی موږ د پوس کو ان شاء الله چې کومه د حق خبري هغه کو نور دا ټول خلک زمونږ غرونه یو ټول انتظامیه زمونږ غرونه دي زمونږ چا سره ذاتيات نشته په الله قسم دی کو د یو کس د مفاد لپاره صرف د انسانيت لپاره هغه لپاره موږ خپل خدمت کو هغه موږ تعاون د انتظامیه سره کو هغه د سلطوب او د انسانيت کار کوي عوام سره به هم کو او ان شاء الله د دې رونو د لپاره چې کوم د منګه په تخبئی کې په هر پام باندې چې کوم د منګ دوی ته ولاړ یو پر سایډ باندې